مبارک فرمای پنځه شیونه داسې دي چې هغې ته کتل عبادت دی. زمزم اوبو ته کتل عبادت، بیت الله شریف ته کتل عبادت، قرآن ته کتل عبادت، او یو د مور او پلار مخ دی. دغه دواړو ته د مینې په نظر کتل دام عبادت دی. او علماء لیکلي دي او رسول الله مبارک حدیث ده، رسول الله مبارک فرمای کم سړي چې خپل مور او پلار ته د ثواب په نیت او د مینې په نظر وکتل، الله جل شانه دغه سړي ته د یو حج او د یو عمرې برابر ثواب. صرف د مینې په نظر کتو باندې خدمت خو بیا پرېږده. نو الله فرمای ولا تنهرهما، او تاسو مور او پلار مرټئ، سختی خبرې ورته مه کوئ. وقل لهما قولا کریما، الله فرمای کله چې تاسو د دواړو سره خبرې کوئ، خپل مور او پلار سره خبرې کوئ، نو قولا کریما، نو خپوس انداز کې نرم لهجه کې خپل مور او پلار سره خبرې کوئ. لهجه سخته دلته کیسه جدا ده زموږ معاشره کې. ښځې سره خو په اوج او نجي کې به خبرې کوي او سبا وایي مړه بد د دې حقوق ډېر دي، څوک تابعدار کړي، د ټوی ته جوړ کړي. او چې د مور پلار خبره راشي، مور یې کله خپې نه نیولي بار کوسۍ له یې راډډه کړي. که مور یې چېرته ښځې له څه ویلي دی به مور یې دوه څپېړې والي را به شي مولوي صاحب یو وظیفه راکړه بچی مې نافرمان دی. د ښځې مني د مور پلار نه مني، مور پلار سره یې نه لګي. ښځې پوه کړی دی چې دا دواړه زموږ نوکران دي. داسې ده اوس معاشره. اوس د چا راج دی معاشره کې؟ بي بي سۍ ده، بي بي سۍ د راج دی او مور او پلار د نوکران دي. دا چا داسې کړ؟ تا داسې کړ. دغه ښځه دی ده تا له د مور او پلار باره کې خبر وکړي، دا جام دې پې ماتې کړه. ته ویم نه چې زه دې نه پیدا نن د والدینو ډېر زیاته نافرماني شوې ده. د دې وجې نه هر څه شته، هر عمل شته، لیکن بیا هم کامیابي نشته. او کامیابي په څه میلاویږي؟ د والدینو په خدمت باندې او د هغوی د دعاګانو په اخیستلو باندې. الله چې انسان ته څه ورکوي هغه بل شي نه ورکوي. په بني اسرائیلو کې د دې نه مخکې یو اصول بیانوم. علامه ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه د بخاري شریف شارح دیر شوی دی، هغه په خپله شرح فتح الباري کې لیکلي دي چې یو تعظیم دی یو خدمت دی. او د دې حدیث لاندې دا لیکلي چې رسول الله مبارک له یو صحابي رالو تپوس نه کوي یا رسول الله په مخ د ځمکه په تمامو انسانانو کې ټولو نه زیات حقدار د حسن سلوک څوک دی؟ رسول الله مبارک ولا فرمای امک، ستا مور ده. دویم ځل ته بیا تپوس کوي یا رسول الله د دې نه پس بیا څوک حقدار دی؟ بیا رسول الله مبارک فرمای امک، ستا مور ده. دریم ځل ته بیا تپوس کوي یا رسول الله په دې مخ د ځمکه تمامو انسانانو کې د ټولو نه زیات د حسن سلوک حقدار څوک دی چې زه ورسره وکړم؟ رسول الله مبارک ولا بیا دریم ځل وفرمایل امک، ستا مور ده. څلورم ځل ته بیا تپوس کوي یا رسول الله بیا څوک دی؟ بیا ولا په څلورم ځل وفرمایل چې ستا پلار. درې ځلې څه وویل؟ په څلورم ځل. د دغه حدیث لاندې حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه لیکلي دي چې د دغه حدیث نه معلومیږي چې د مور مرتبه په خدمت کې د پلار نه اوچته ده. پلار دویم نمبر کې، اول نمبر کې مور. او یو اصول بیان کړي دي د علماو. اصول دا دي چې یو طرف ته تعظیم دی بل طرف ته خدمت دی. پلار د ده به تعظیم کې. تعظیم څه ته وایي؟ تعظیم دیتا ہو چې کله د پلار ناسی خپې به نه غځې، د زړه نه به ادب او احترام کې. کله چې د پلار ملاس دي سر له به نه کښېنې.
پلار دې چې ناست وي د هغه مخکې به تیزه خبره نه کې پلار دې چې ناست وي د هغه مخکې به سترګې نه راوباسي که پلار دله څه خبره وکړي او جي نه جي کې به جواب ورکړي دا تعظیم دی او وی د والدې د هغې به خدمت کې ولې ځکه وی والده چې وي د دې ډېر زیات تعلقي د بچي سره څومره تکلیفونه د بچي د پیدا کېدو نه والې تر 3-4 کالو پورې دا څومره تکلیفات چې مور برداشت کوي هغه عمره پلار نو وی د دې وجې نه رسول الله مبارک 3 حصې مور د پاره کې یوه حصه پلار مور ته به تحفې تحایف هم ډېر ورکړي د پلار په نسبت او بله ده چې دا مور چې دې سره د بچي راز باز هغه د پلار په نسبت زیات دي مور سره بې تکلفي زیاته یي کمې خبرې چې بچی پلار ته نشي کولی هغه خبرې په اسانه مور ته کوي نو وایي د دې په وجې نه د مور به خدمت کې او د پلار به څه کې تعظیم کې ادب به یې کې د زړه نه